أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا सूरत निसा मदनी सूरत दे तरतीब दे सूरतुन के सलोरम नंबर दे और नज़ूल के 92 नंबर पस द सूरत मुमतहिनीन नाज़िल शवे दे। सूरत फातिहा की द्रे डल ज़िक्र मनऊमन अलैहिम मौज़ूबन अलैहिम औज़वालीन इजमालन न सूरत बकरा के बिया तफसील उकद मौज़ूबन अलैहिम और सूरत आल इमरान के तफसील दज़वालीन दलता द्रेमा डल मनऊमन अलैहिम दाग़ी तफसील ज़िक्र कई। दोम सूरत आल इमरान के इस्लाह द अक़ीदे उकड़ा दी सूरत के इस्लाह द माशरे कई। मख की सूरत अगा ख़त्म बतक़वा वत्तक़ुल्लाह दा सूरत शुरू कई बतक़वा या अय्युहन्नास इत्तक़ू। सूरत की बयान द आगा उमूर चाग़ी सर इस्लाह द माशरे राजी। द सूरत मुख्तसर खुलासा या जुल्म मकवई द्वेम जुल्म दसुक मपरी दई द्रेम द ज़ालिमान मलगरतिया मकवई। दा द सूरत मुख्तसर खुलासा दा सूरत ता द खुज़ सूरत वई सूरतुन निसा ज़का द खुज़ अहकाम बक बयानीगी और अहकामों के ख़ास कर दफ़ द मज़ालिम चिफ़ाग़े के कम ज़ुल्मुन अकीगी दाग़ी दिफ़ा मुराद दा। यौद सूरत निसा कुबरा ग सूरत तलाक तवई यौद सूरत निसा सुगरा ग सूरत निसा दे तवई। सूरत द्रीसी दे अवल ईसा 57 आयात पूरे दा फागी के उमूर द तदबीर मंजल ज़िक्र कई च जुल्म मकवई प कमज़ोर हो खपल निज़ाम द कुराना अग सही कई। कम खलक चागे के गलत मुदाखलत कई मुनाफिकान यहूदियान दाग़ी बद अखलाक़ाए कबाइह आब ज़िक्र कई। ब्यागत जान लदरियो बाबून बांदिदा ईसा मुनक़सम दा द्वेम ईसा फागी के बाग उमूर ज़िक्र कई चग सियासी दो किस्मा यो मुल्क निज़ाम द कुरान और द सुन्नत जारी कई द्वेम फौजी निज़ाम अग जारी कई। पदे के चिकम खलक नुकसान कई ज़ाय फ़ज़ाय दाग़ी ज़जरुन कबाहतुन बराड़ी। द्रेम ईसा के ज़जरुन मुनाफिकान होता और किताबियान होता। अवल आयात बतौर इस्तिहलाल ज़िक्र कई रातलुन के मज़मून तलार समई च द यौ सड़िया द यौ ख़ज़ न पैदाई बुनियाद मयौ दे न द यौ बल हक़ुन मुखरई और द यौ बल हक़ मवाहई। ब्या कानून अवल द यतीम द माल हिफाजत हो कई द यतीमानान जिना को हिफाजत हो कई द यतीम माल अगत अवर कई बेवकूफ़ अरे सादा दे रागद माल हिफाजतों का
یا ایها الناس او خلقو اتقوا یرکوی د عذاب درفستاسو آغازاتنا خلقکم جتا سے پیدا کری من نفس واحدہ د نفس یونا د یو نفس مانا بابای ادمنا وخلقا بیا پیدا کری دا اللہ منها د جنس دا آدم علیہ السلامنا یاد د نفسنا زوجہا بی بی داغ جوڑا وبس منهما او بیا خوار کړی دی الله د دې دواړو نه رجالا نارینا کثیرا ډیر ونساء او زنانوم ډیره واتقوا الله شرک مکوي الله سرا معنا یاره کوي دا الله الله نا الذي آزاد تساءلون به چې تاسو غواړئ دا غن خپل حاجتونه تساءلون به یا غواړی د یو بلنا په واسطه د الله والارحام او یری گئی د کټ کولو د خپل ولینا رشته مو کټ کوي ان الله یقینا الله کان د علیکم بتاسو رقیبا خبر ساتن کونکه وآتوا الیتاما ورکی یتیمانانو تا اموالهم والون ددی چې کله بالغان شي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبادلوی اگر ردی مال بالطیب او عمد مال سرا ولا تتبدلو او مبادلوی ماخلی مبادلوی الخبیث اگر ردی مال دی یتیم اگر عمد دی او تاثر ردی دی بدلے ولا تاکلوا اموالهم او مخری مالون ردی الى اموالکم سرد مالونو ولا تاکلوا مان خوراک مکوي پیرادی د ګډون د خیانت پکس ګره د دای مال ما ګډوي مال سرا انه کان هوبن کبیره یقینا دا ګره ګنا د ډیر لوی و ان خفتم کری گئی تاسو الله تقسطو چې انصاف به اون کړی شي فلیتاما ببار داغا یتیمانانو جنکو فن کو هونو پنے کاوا خلی ما طاب لکم آچلا لیوی تاسو دپارا من النساء د زنانونا مسنا دوا او سلاسا دری و ربا او سلور فین خفتم نو کیا ری گئی تاسو اللہ تا دلو چین صاحب با اون کئی پگانو خزو کی فواحدتن نو بیایو باند اکتفاو کئی بیایو دل کافی دا او ما ملکت ایمانکم یا آغا چی اختیار منوی پی خلاسون استاسو وینزا ای که خو بیا نکاح شرط نه دی ذالکا داو کم ادنا ډیر نږدې دی الله تعالی چې تاسو نه زیاته اونشي الله تعالی الله تمیلو جمائل نشیوی خذتا وآتوا النساء ورکی زنانو تا منکوحات تا صدقاتهن مہرون ددئی نہلتن بخوشالی سرا چې پتا سو کوم واجب وی فَإِن تِبْنَا لَكُمْ نُكَ بَخْنَوْ کی دا خزتا ستا غن شَيْءٍ سِيسا مِنْهُ دَدِ مَحَرْنَا نفساً بخوشالای دزلو بکلوہو نبیا خری اغیلرا حنیئا مریئا حنیئا بخوشالای مریئا بخوش ازمائی حنیئا پاک صاحب چه د خوراک وقت کے خون ورکی مریئا چه بخوراک بیاستو ماننے حنیئا بمزی سرا مریئا بے نقصانا ولا تؤتوا السفهاء اموالکم او مور کوي ناپوتا اموالکم مالون دا غي چې تاسو سره التي امال جعل الله لكم چې ګرځولي الله سو تاسو فاغي قياما زموار ورزقوهم او روزی ورکوی دیتا خوراک وت ورکوی بیا بد غمال کې وقسوهم او جامه ورلهم ورکوی وقول لهم او وای دیتا قولا وینا معروفا د برابر د شریعت معروفا مان خست وینا وتکوا وای خرستا مال له وابتل الیتاما ازمیق او کای بیتیمانانو باندې پسودا کې معاملاتو کې خطا تر دې اذا بلون نکاح چې دې ورسیږي بلوغ تا ورسیږي دې وقت د نکاح تا بالغ شو فإن آنستم نو کتا سو امنت منهم د دینا رشدا اے او خیارتیا په اعتبار د معاملاتو په اعتبار د دین فدفعوا الیہم نو بیاوال کئی دیتا اموالهم
ټول مالونه چې کوم تاسو سره دي ورکولا ولا تاکلوا او مخری دی لرا اسرافا فداسیال کې چې اسراف کون کیي و بدارن او زر زر خړون کیي اي اکبرو د دې وجنه چې دی خو بلوي شي ومن کان او اغسوک چې ویانین مالدارا بے پروا فلیستعفف نو بچ کی ځان د خړلو د مال د یتیمنا ومن کان فقیرن او سوک چې محتاج وي په کسب کې مال د یتیم تا فلیاکل بالمعروف نو خوراک دې کوي بالمعروف په خې طریقہ خ طریقہ معنا چې ملک سره واجی اے بالقرض فایزا دفعتم الیهم نو کله چې ورکوي تاسو دای ته مال ددای فاشهدوا علیهم نو گواهان اونې صحیح پدای باندې وکفا بالله حسیبا او پورا حساب کون کې دی الله وکفا او کافی دی او پورا دی الله حساب کون کې للرجال د پاره د ناظرینو نصیبن برخدی اسی دی مما دا غنا ترک الوالدان جبری خودی مربلا والاقربون نور رشتہ دارانو وللنساء او د پاره د زنانو نصیبن اسی دی برخدی مما دا غمالنا ترک الوالدان چپری خودی وی مور او پلار والاقربون او نور رشتہ دارانو مما دا غمالنا کل منو کلگوی دغ نصیبنا یا کلگوی دغ مالنا او کسرا او کډیروی نصیب مفروضا برخدی مقرر شوی د الله او د رسول د طرفنا مفروضا دا اسی دی فرض کړی شوی و اذا حضر القسمت او کله چې حاضر شي د پاره د طلب د تقسیم اولل قربا خپلوان وارثان والیتاما او کم چې خپلوانو کې وارثان یتیمانان وی اول مساکین او مسکینان وی فرزقهم منو نو خرچ ور کوي دیتا منو د اسی د میتنا اے د ترکې د میتنا وقولوا لهم او وای وتا قولا معروفا وینا خستا وای نور تقسیم برستو کو وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين يردوا کیا کسان لو ترکو کبریک دی دی من خلفهم ځان نرستو ذریتن اولاد ضعافن کمزوری خافو یریگی دی علیهم بدای باندې د ظلم د خلقنا فلیتق الله نو دا خلق دی دا الله نه یره کوي وليقولوا قولا سدیدا او وینا دی کوي وینا درستا ان الذين يكننا کسان یاکلون اموال الیتاما چې خوري مالونه د یتیمانو ظلمن پناروا ظلمان مانا خلاف د شریعت انما یقینا یاکلون فی بطونهم نارا اچي دی په خپل خېټو کې اور لرا وسيصلون صغیرا او زرد چې اودل نه بشي دی صغیرا اور گرم تا وسيصلون صغیرا او زرد چې وردن نه بشي او بس وځي دی صغیرا اغه اور گرم زرد چې داخل بشي اغا اور بل شویتا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین یوسیکم اللہ پوخ حکم کئی تاسو تا اللہ پبارد میراث د اولاد استاسو کے لذکر د پارد ناری نا اولاد مثلو پا اسے حظ الانثیین پشان د برخ د دو زنانو دی فَإِن كُنَّا نُكَوِي دا اولاد نساءً جنا کئے صرف فوق اثنتین دعا یاد دو نزیاتی دی فَلَهُنَّ نُ دی زنانا جنا کو د پارا ثلث ما ترکا دو اسی د اغمال لی چی دی مڑی پری خودی وَإِن كَانَتْ وَاحِدًا او کا اولاد کی صرف یو لردا یو جنا دا نو فلحن نسبو نو دید پارا بیا نیم ایسا دمالا فلحن نسب دیتا و بیا نیم ملاویگی ہاں وی علی ابویہی او د پارا د مور پلار دمڑی لکل واحد منہما ہر یو لرا السدس شپگم ایسا دا
مما دا غمالنا ترکا چې پری خودی دی مړی ان کان له ولدن کچری وید دی مړی اولاد فإن لم يكن له ولد او کد مړی اولاد نو وورثه او وارثانه ابواه او وارثانه مور او پلارو فل امه الثلث بیا مور د پار درې مې صدا او باقی بټول پلار ته پات کیږي فإن کان له او کچریو دی مړی د پارا اخواتن رونا بل امه السدس بیا مور د پارا شپږمې صدا من بعد وصیت پس د وصیت کولنا یوسی بها چې وصیت کول شي په هغه سرا او دین پس د ادا کولو د قرضنا اباؤکم پلاران استاسو و ابناؤکم او زامن استاسو لا تدرونا نبوئے گئی تازو باقیقت ایوہم چکم یو ددینا اقرب لکم نزدید تاسو دا نبعا پا نبور کولو کے فریضتا من اللہ دا اسی مقرر شوی دی دا اللہ دا طرفنا یقینا اللہ کان دے علیما پوا حکیما او حکمت والا باچا یقینا اللہ پوا دے اغا منافی پیجنی حکیما او اللہ پخپل حکمت دا فیصلہ کړی دا ولکم او د پارستاسو اے سړو نسبو نیمای صدا او سړو استاسو د پار نسب ایصدا نیما برخدا ما د اغا مال ترک ازواجکم چې پریګ دی استاسو بیبیانه الم یکل لهن ولدن کچری نوی د داغی بی بی اولاد د دی خاون نو یا دبل خاون نو نانی نا اولاد زنانا اولاد اغی بالکل نشتا ہاں پا انکان لہن ولدن کستا د خزی بچیوں فلکم الربو او سڑیا بیا تا د پارا سڑو توی ستاسو د پارا سلورمی صدا مما دا اغمالنا ترکنا چې دا خزی پریدی د خزی ذاتی مالو گوره من بعد وصیت پس د وصیت کولونا یوسین بها چی وصیت کړي شوی په هغه او دین فضل اداد قرضنا ولهن اس عکس کا ولهن او د خزو د پارا الربع سلور میسدا مما د هغه مالنا ترکتم چې تاسو پریدی اے سړو ځان نرستو دی پریس پری خدا ترکا ہاں الم یکل لکم ولدن کچری نوی استاسو اولاد ند دی خزنا الم یکل لکم ولدن او ند بلی خزنا الم یکل لکم ولدن کچری نوی استاسو اولاد نو خزتا د سڑی پا مال کی سلور مئی سب ملاویگی کلچ گور اولادی فا ان کان لکم اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ کاولادنی نو بیا سلورم ایسا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ نو کچر استاسو اولادو فَلَهُنَّ نو بیا دے خزو د پارا السمنو اتم ایسا دا مما دا غمالنا ترکتم چی پریک دیتاسو من بعد وصیت پس د پورا کولو د وصیتنا تو سونا بیا چی وصیت کوي تاسو په هغه سرا او دین پس دا کولو د قرضنا و ان کان رجلن یو سړی مرشو کچریوی یو سړی یو رسو چې میراث ته وړه کیږي کلالتن منوت دے میراث ته او امراتن یا یو خز میراث نه دا ولہو اخن او اختن دے سڑی دا بارا نور دے مانا آغر اور چے صرف پا مور کے شریک دے یا خور دا خو صرف پا مور کے شریک دا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نو بیا ہر یو لرا دا دی دوارنا السدسو شپگمئی صدا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نو کچری وی دی دارونا خیندے زیاد من ذالکا دغنا فلبهم شرکاء فی الثلث نو بیادئی شریک تی سکے پدرے مئی سکے فهم نو دئی شرکاء فی الثلث اے بیا شریک تی فی الثلث پدرے مئی سکے
من بعد وصیت پس د وصیتنا یوسا بیا چې وصیت کې دې شفاغه او دین پس د ادا د قرضنا غیر مضارن چاته ضرر مرسوي په اقرار د قرض سرا اے مشي نشي ضرر رسون کی وصیت من الله داخلا حکم دے دا اللہ د طرفنا والله الله علیم پو دے حقی حلیم او بردبار دے صبرناک دے سوک چې دا اغ تقسیم خرابی تلک حدود الله دا چې ذکر شو دا الله پولی دی الله تړلی دی ومن یطع الله چاچه تابعداري وکړه د الله او د رسول د الله نو داخل بکړې شي جناتین جنتونو ته چروانه ویلان دي داغه نهرونا خالدین بیا همیشه وي بدی کې وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی ډیر لوی ده ومن یعص الله چاچه نافرمانی وکړه د الله ورسوله او د رسول الله ويتعد حدوده او ورتیر شو دا اللہ دا پولنا یدخلو نارا داخل بکڑے شی اورتا خالدن بیا ہمیشہ بھئی بدے اور کے ولو غضاب معین او دلر غضاب دے شرمون کے خوارون کے واللتی یاتین الفاحشہ او اغزنانا چرات للیو قرل بدکار ایتا من نسائکم استاسو د زنانونا فاستشیدو گواہان انہی سیب علیہن پدئی طلب کئی بدئی باندے گواہان ارباتن سلور منکم دنارینا استاسونا فَإِن شَهِدُونَ قَدَيْ سَلُورُ گواہانُ گواہیو کڑا فَأَمْسِكُوهُنَّ نو بند کئی دا خزیں پل بیوتے پکورنو کے ترو کم تر قاضی حتی تردی یتوفاہن الموت چمڑی کی دی لرا مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا مقرر کی اللہ دی لرا سبیلا لار اللہ والا سلار مقرر کڑا یا مقرر کی اللہ دی لرا سبیلا لار د پاره د دای چې غرجم دے کچر توا دی کړي او کوا دی نی کړي نو بیا کوړي وهلی بیا کوړي باول راخلاصي ولذان او اغدو کسان چرات له کړل بدکارای داس تاسونا فازوهما نو تکلیف ود ور کوي سزا ول ور کوي ها که توبه ويستا او توبه نه بعد خپل عمل هم بیا درست کو توبه استلا او عمل درست کو فعارضو غنوما اے نو بیا مخواړوي دا غید بدویلونا ان اللہ یقیناً اللہ کان دے تواب الرحیم توبہ قبل ان کے مہربانا انما التوبۃ یقیناً قبل ولد توبے قال اللہ بنز دا اللہ للذین دپاردا کسانو دی یعملون السوء چغی عملون کئی ناکارا بجہالت پنافو آئید سزا ثم یتوبونا او بیا توبہ اباسی من قریب مخکد مرگنا یا مخکد مرزنا من قریب مان نزدی نزدی فاولائکا نو دا کسان یتوب اللہ علیہم مہربانی کئی اللہ بدائی باندے مانا قبولیت دا توبے کئی دا غی وکان اللہ دے اللہ غلیمن پوا حکیمہ او حکمت والا بھجا وَلَيْسَتْ تَوْبَةُ نِشْتِ قبول والد توبے پالا للذین د پاردا کسانو یعملون السیئات چکئی ناکار اعمال لگیا دے خطا تر دے اذا حضر احدهم الموت چی حاضر شی او ددیتا اسباب دمر قالا بیا دیوائی انی تبت الان ز استوب اوبا سما نو اللہ رد قبل توبہ نہ قبلی وللذین او نہ قبلی توبے اللہ دا کسانو یموتونا چغی مڑشی وهم کفارون اوی اغی پالد کفر اولائکا دا کسان آتدنا لهم تیار کرد منگ دی لرا غذابا غذاب علیما دردناک یا ایو الذین آمنو او د ایمان خاوندانو لا یحل لکم علال ندی تاسد بارا انترس النساء اے چی وارثان شید زنانو انترس النساء چی تاسو واقلی زنانا چی وارثان شید
د زنانو قرها مان فزورا په میراث خزه نه ملاویږي خزه په نکاح ملاویږي مانه میراث کې خزه په زور سره موړی ولا تعدلوهن او ممن کوي دا زنانه د نکانا یا متنګ وای دا خزه ولا تعدلوهن لتذبوا جغستلو کوي تاسو به باز ما اتیتمون واغ مال چې خاون وته ورکړي او مال چې ورکړي تاسو دیتا خزوتا ها الا مگر ایاتینا کراتل له کړل به پایشت مبینا اے بد اخلاق سرا بد اخلاق وعاشروهن او جان ور سره وی تیروي بالمعروف به بخي طریقہ انصاف فاین کریتموهن نو کچره تاسو ته بد لګي او خوې د دی او خصلت د دی فغسانو کې دې شي ان تکرهو شیئا چې بد غنئ تاسو د دی او خوې په اعتبار د ظاهر ويجعل الله فيه خيرا كثيرا پیدا وکي الله تاسو لرا فيه پدې نکاح کې خيرا كثيرا پایدې ډېرې وان اردتم او کستاسو ارادی استبدال زوجین د بدلول د یوې خزې مکان زوجین فزاید بلې واتیتم احداهن او ورکړي بیا تاسو یو د دیتا کینتارن ډیر مال واټه خزانه کینتار مہر مراد ده فلا تاخذون بیا ماخلی منو داغنا شیئا اس عیسا اتاخذون آیا اخلی تاسو دینا بہتانن بدنام لگون کی و اسم مبینا او گناہ کون کی اخکارا یا اخلی تاسو دا غینا پس سرا پزیاتی سرا بہتان بدنام پہ لگون کی و اسم مبینا او گناہ اخکارا وکای بتا خذونو او څنګه اخلی تاسو د دینا وقد ابزاو یقینا رسیدل کړي دي بعضکم بعض استاسو الی بعضن بعضتا خلوت صحیحه واخذنا منکم او غسر د خذستا سنا میثاقا غلیظا لوز مضبوطه ولا تنکحو او نکام کوي فاغه طریقہ چې تاسو مشرانو با زمانه جاہلیت کې کول نکاح د شعار اغه نزان ساته یا بل معنا ولا تنکحو نکام کوي ما نکخا اغه چا سره چې نکاح ور سره کړي ابا حکم استاسو پلارانو من النساء د زنانونا ها الا ما قد سلف لیکن اغه نکاحونه چې مخ کې تیر شوی دي د اسلام نا دا ظلم د جاہلیت د پلار خزا یعنی خپل امور میرا هغه بیا په نکاح کوله زمانه جاہلیت کې یادا چې داغه خاون بمړ شو نو دای بانا سکه میندو سره نکاح کو ها انه کان فاحشا الله وای دا خو ډیره ناکار خبره ده بدکار ده عقلن ومقتن او سبب د غصې د الله دی وسا سبیلا او ډیره ګره بدلار ده ناکار عادت دی وسا سبیلا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت حرام کړی شوی دی پتا سنے کا حرمت حرام دے پتا سو باندې نکاح دچا امہاتکم د میندو تاسو دا سه زنانشته چې تاسو نکاح ور سره ګوره حرام دی اغه کې نمبر 1 د مور و بناتکم لونستاسو و خواتکم خويندستاسو و اماتکم بوګان استاسو د پلار خور و خالاتکم د مور خور ماسیګان استاسو و بنات الاخ او لونا ضرور رويري استاسو و بنات الاخت او لونا د خور مانا خورزي استاسو داو چې حرام دي دا د نسب د وجه نه حرام دي او اوس د سبب د وجه نه ونور ذکر کوي داو خو د نسب د وجه نه ډیری نږدې دي مور دا خور دا لور دا پپو دا ماسیدار ویره دا خورزدا نو دا خدر باندې د نسب د وجه نه حرام ده نکاح ور سره نشي کوله او بل د سبب د وجه نه در باندې و حرام دي هغه سوق دي
و امهاتکم اللتی او میندې ستاسو هغه ارزانکم چې پای درکړي دي تاسو ته مور رضای در باندې حرام ده نکاح ورسره نشي کولی واخواتکم من الرضاعه او خويندې ستاسو د تیریدلې رضای خور دي دا و امهات نسائکم او حرام دي پتا سو باندې نکاح د خواخه چدا خا وربائکم اللتی او حرام دي پتا سو باندې نکاح د پر کټای ستاسو آغا فی حجورکم جس تاسو په پالنه کی پرورش کئ من نسائکم د زنانا استادنا بل خاون راغلی د موږ ته پر کټای وو التی دخلتم بهن د اغه خزر بیبي سره پر کټای سره چې صحبت کړی تاسو دا غیسا نو غي سره بیا نکاح نه کی فإن لم تكونوا دخلتم بهن نو کچری تاسو نه چې صحبت مو کړی دغه زنانه سره صرف نکاح شوه دې د خون نه دې شوه طلاق دی ولا ورکو نو بیا پر کټای ک بنکاح خلینو واغستېش فلا جناح علیکم بیانشتره گناہ پتا سو باندې مان نکاح جائز دی وحلائل ابنائکم الذین او آرام دی پتا سو باندې خزه د زامن استادو انګور سره نکاح حرام الذین خدا سے زامن من اصلابکم چغستاسو د پوش نه استقبل زیره تا داسې زامن چې پیدا دي تاسو سلبي وته خپل سکا وان تجمعوا بین الاختین او حرام دی پتا صبح دے چې جمع والے او کای په مابین د دوه خويندو کې په یو وخت کې په یو نکاح ها زمانه جاہلیت والا بقول الله سے دوه خويندې په یو نکاح کې سات الله غیسری حرام ها الا ما قد سلب مگر هغه چې مخکې تیر شوی الا ما قد سلب ها ان یقینا ان الله یقینا الله کان دے غفور الرحیم بخنا کون کے او مہربانا